اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قابل قدر سامعین و ناظرین، یو شای سیمو بازار کې زیات مشهور شوی دی او مختلفو ځایو کې پوسټر هم لګیږي. هغه د موټرسایکلو حوالې سره لټری دی. پکور دا دی چې زه کله لټری د موټرسایکل والا کوم، اول پکور دی مسالې پښتنه زه کوم څه دا جایز دی که نه دی جایز. هغه نه بعد پکور دی انسان کار وکړي، څوره یو کو بزنس کوي، تجارت کوي، چیک کوي. سوال دا پکور دی ټولو ته زه سوال کوم چې هغه فقهي مسلې نه وال ځان خبروي. کوم څه هغه سیستاني هغه رسالې کې دی، توضیح مسایل کې دی، لټری چې کومه دی هغه جایز نه دی، درست نه دی، حرامه دی. او یو طریقه شته دی خو هغه امکان نه لري، چونکې هغه بیا خود لټری والا ته کې نقصان دی. هغه دا چې کچېرې دغه پیسې د یوې ادارې ته یا یوې یتیمخانې ته ورکوي، بیا کیدای شي مشکل حل شي. خو لټری په نیت باندې، انعام په نیت باندې دغه کوم موټرسایکل والا دی ته جایز نه دی. پکار دی دغه نه مو ځان وساتو او ایدي حرام و حلال حوالې سره پکار دی اول ځان خبرول او بیا داسې لټری وکړي حصه اخیستل هغه نه بعد پکار وي. خو ما درته دا عرض وکړلو چې مقلدین هغوی سیستاني بلکې نور مراجع غریب اتفاق انشاءالله هغوی باندې مسله وي څه لټری جایز نه دی. دې کې الریډي معلومه خبره دی چې یو ته نقصان بل ته وکړي ګاټه دی. یو ته موټرسایکل په 15,000 روپۍ میلویږي، بل ته هغه موټرسایکل په 80,000، بل ته په 1,20,000. دا هغه والا پیسې دي ته سي، هغه والا دي ته سي. دغه وجې نه دا لټری شرعاً حرامه دی، نه دی پکار څه انجام شي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.